Assalamu alaikum, this is Irfan Sagar. I hope you are safe and sound. نن زه تاسو ته د یو نوي ټاپک سره مخاطب یم. The topic is hard work. Hard work means محنت. که کامیابی یو انسان غواړي نو د محنت نه بغیر دا ناممکنه ده. محنت ډیر زیات ضروری دی او د محنت نه بغیر انسان ته کامیابی نه میلاویږي. Hard work is the key to success. محنت د کامیابی کنجی ده. هر کامیابی کې هارد ورک انتهایی ضروری دی او هارد ورک بیا لګاتار پکار دی. ډیر کسان وایي چې مونږ محنت کوو خو مونږ ته صله نه میلاویږي، نو دا کیدی نشي چې یو انسان به سټرګل کوي او هغه ته به د هغې صله نه میلاویږي. الله تعالی د انسان محنت ضایع نه بوځي، انسان ته د سټرګل صله خامخا میلاویږي. کله هم چې محنت کوي نو خپل محنت لګاتار کوي، دن رات خپل محنت کوي او د هغې سره سره د الله تعالی نه د استقامت دعا هم غواړئ چې الله تعالی درته استقامت نصیب کړي. فرست اف آل ځان ته به ګول سیټ کړي او د ګول د اچیو کولو لپاره به یو پراپر پلان ځان ته جوړ کړي او په هغه پلان باندې به ځان له کار سټارټ کړي. په ډیلی بیس باندې به په هغې باندې کار کوي او ځان ته به ریپورټ خپل جوړ کړي نو ماښام یې هغه ریپورټ ګوره، ځان په خپله اپریشیټ کا، په دې باندې به تا ته حوصله میلاویږي او داسې ډیلی بیس باندې دا کوه. بیا ویکلی یا منتلی د هغې پرسنټیج وباسه چې څونه پرسنټیج تاسو په دې ویک کې کار وکړو په دې خپل ګول په اچیومنټ باندې، یا منتلی د هغې پرسنټیج وباسه، نو تاسو ته به په خپل ګول حاصلولو کې اسانتیا وي او دا به درته معلومیږي چې په ګول اچیو کولو کې څونه پرسنټیج تاسو کار وکړو، څونه پکې کامیاب شئ او څونه درته پاتې دی. ډېر خلک داسې وي چې هغوی محنت کوي خو 40-50% ته ورسي او هغه بیا خپل سټرګل سټاپ کړي او یاره زه نشم کولی. نو چېرته به هم دا نه وایي چې زه نشم کولی، په یو کار کې دې نشم ووي اټ مینس یو ویل ناټ اچیو یور ګول. بیا هېڅکله خپل ګول نشي اچیو کولی. هر ټایم به ځان ته چې دا کار زه کولی شم، چې کله هم همت پیلي نو د هغې لپاره اسانه دا دی چې موټیویشنل سپیچز وي، هغه ویډیو انسان وګوري نو انسان موټیویټډ شي او دوباره ورته همت راشي. اپریشیټ کو ځان په خپله، یا ځان ته په خپله وایي چې I can do that. It is not difficult for me, it's very easy. دا سمپل سینټنسز دي، دا د خپل ځان د موټیویټ کولو لپاره دا ځان ته وایي. نو تاسو به خپل ګول اچیو کولو ته په اسانه ورسئ او هر محنت دا سټرګل غواړي، دې ته به ټایم لازمي ورکوي. به ځینې کسان وایي چې مونږ کله محنت کوو څه ټایم پس په هغې کې مونږ ته هارډلز راځي، پرابلمز راځي، نو څه ټایم پس مونږ ډساپوینټ شو او هغه سټاپ کړو. نو نو پین نو گین. تکلیف کے بغیر راحت نہیں ملتی. د تکلیف نه بغیر انسان ته کامیابي نه میلاویږي. لازمي خبره ده، هارډلز به راځي، پرابلمز به راځي، بٹ اٹ ډزنټ مین یو سټاپ یور هارډ ورک اینڈ گو بیک فرام یور ګول. د ګول حاصلولو لپاره به کنټینیوسلی سټرګل به کوې. علامه محمد اقبال یو ګریټ فلاسفر پویټ او هغوی لګاتار خپل محنت کوو نو الله تعالی ورته یو عظیم مقام ورکړي. دغه شانتې نور هم زموږ په لایف کې ډېر لیډرز تېر شوي دي او داسې قائد اعظم محمد علي جناح چې دن رات محنت دی کوو نو هغوی ته الله تعالی د خپل محنت صله ورکړه. او قائد اعظم محمد علي جناح قول هم دی چې کام بس کام، نو هر څیز کې به محنت کوي. تاسو وګورئ که فرض کې قائد اعظم محمد علي جناح محنت نه کو او د پاکستان د جوړولو لپاره بل لیډر و هغه محنت کو، نو نن به قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان فاونډر نه و. ډېر کسان داسې هغه مایوسه شي، نو د هغوی دپاره ستوري به زیاتتر کسانو اورېدلي چې ټرای اګین. دا یو اینټ په وال باندې ټاپ ته ځان رسي، نو چې کله په وال باندې میټ ته ورسي هغه واپس را پرېوځي خو همت نه هیلي، بیا سټارټ والي په وال باندې سټارټ شي، روان شي، ټاپ ته د ختو کوشش کوي، بیا میټ ته ورسي، بیا را پرېوځي خو بیا هم همت نه بیلي، هغه بیا په وال باندې سټارټ والي او فاینلي هغه سکسسفل شي. If you have any question you can ask me, keep me in your prayers. See you in next video.